چې څوره پورې دې څلورو مسلو حل موږ ته په دغه کیمپ چې نه وروتلی په دغه کیمپ چې دوره پورې به موږ دا احتجاجي کیمپ سوري څه په مخ راځي روډ به خلاصي روډ باندې به بالکل موږ ټریفک ته پرابلم نه جوړوو خو موږ دا خواست بیا کوو دا اسسټنټ کمشنر صاحب ته ایس ایچ او صاحب ډي ایس پي صاحبانو ته ایس ایچ او صاحب ته چې د کمپنۍ ګاډي د کمپنۍ امپلایز د کمپنۍ لیبر دا د په دې ګډو وډو لارو باندې نه ځي دا د نه ځي دا نور روټان دو پر یو روټ مخصوص ته کمپنۍ له طرفه نه دغه روډ ده دو د په دې ګډو وډو لارو باندې نه ځي که بیا ځي بیا چې څه نقصان ورته ورسېږي د ذمهوار به حکومت دا کوم به نه وي اخري خبره چې دا کمپنۍ ګاډي او لیبر او ورسره نوره چې څه فایدې دا د نوره مهرباني وکړي دا د جنګ نه جوړوي دا د نوره نه راځي چې څوره پورې دا د کوم دا مسله حل شوې نه وي دا د قوم فیصله ده متفقه فیصله یې ده پرون یې وه نن یې ده سبا به یې تاسو ټولو ته دا فیصله منظوره ده او ایشي صاحب ته موږ بیا وایو که نه موږ دې باندې معذرت غواړو معافي ورنه غواړو چې ده دا یو درخواست موږ نه که منظور او موږ دا درخواست ورته کوو چې ته یې د قوم اواز مخته ورسوه او ډي سي صاحب دې داسې وکړي ډي سي صاحب یې موږ موره پلار ده هغه دا ذمهواري ده د جاب ډسکرپشن دا ده دی چې کومه ده دا یې کیپټن ده د ضلعې ده ته په سرکاري کاغذو چې څه وایي کیپټن آف آل ډپارټمنټ دا یې د ټولو محکمو کیپټن ده دا ډي سي صاحب دې سبا راشي موږ به ورسره آګې پیچې بطور سیکیورټي روان یو اول خو دلته سیکیورټي مسله نشته انشاءالله او دلته دې موږ ته راشي دا روډ به پخپله وګوري بیا به مخ ته سره لاړ شي مروت کینال دې وګوري ګیس کمپنۍ دې وګوري موږ به ورسره بطور لښکر روان یو که چیرې ده ته دا حقه وښکارېده چې دا کوم واقعي چې روتلی ده دا تنګ آمد به جنګ آمد مجبوري نه انتهایي مجبوري نه روتلي چې ما ښځه بېګم هلته داڼه نه وي که نه ما ښځې بېګم هل داڼه نه وي ما سره په ګوان چې دا حادثه پیښه سوې ده چې کور چې داڼه نه وړله 2 ورځې وریځې پخې کړې 3 ورځې موږ ته وویله چې یاره شامه یو که داڼه راکړې ای ما 2 لکه کرناله وطن 2 لکه ایکړه وطن ما ولغیر آباد پروت ته دا دې نه بعده دا مځکې لاندې مخ شه ده که باندې ګارنټي به راکوي چې په دغه ټیم باندې به په دغه نیر باندې خړې اوبه وځي دی به ګارنټي راکوي باقاعده چې چېرته مجبوري راځي بیا به دا کوم ورسره یي که چېرته سیکیورټي مسله وه خړې اوبه به ورته په باسي ټیم دې راکړي چې څومره ټیم ورسره زده وي چا څومره په کار دی که نه دی زیات چېرتي خو خړې اوبه به دلته ته په باسي ته جوړي روډ باندې د قوم دا حق ته چې سبا ملته دې باندې کار شروع کړي په دې ته جوړي روډ دې سبا ملته کار شروع کړي هېڅ وجه نشته صرف دې پاره بند ده چې الیکشن ورنږدې شي بیا به هلته کار په شروع کېږي بیا به زنده‌باد مرزاباد نارې په کېږي خاص دغه پاره بند ده ګیس باندې ایس ایم ایس پر راکوي ایس ایم ایس پرته لګوي چې ایس ایم ایس څومره پورې ګریډ ورته وایي پښتو چې اډه ورته وایي که موږ ته یوه په کار وه که 2 په کار و دا ډېر ورته په لګوي او زه به دا ووایم چې دا 3 خبرو چې کوم سړی په شا راځي پارټۍ د سیاست یا بلې مجبوري له وجې نه دا نه مسلمان ده نه پښتون ده په کورو کې ناست دي
د څوک په کورو چې ناست دي زه دلته په میدان بیا وایم مفتي شکور صاحب ته وایم چې ځان ورسوه د قوم ته جوړ کړی یې د قوم په سر باندې تا جنډه لګولې ده په موټر شیخ انور ته وایي چې تا ته ما ووټ دې پاره درکړی و چې ته ما ځاڼو بیا به راځې بیا ما په سر لاس ده بیا ته ولې ناست دې پاره او دې نه بعد موږ 3 معیاران دي یا 4 معیاران دي دې ته وایو موجوده خو ایم پی ای ختم دي خو کوم ووټ ورکړی و هغه 4 ایم پی ایګان ولې دلته نسته دي ولې نسته دلته عیسی احمد ته ولې دلته انور حیاته ته ولې دلته نه انور حیاته ته مناور خانه دلته ولې نه یې 2 میاشت اوس به دا قوم چغې وهي زاړي زیشان میر ته ولې دلته نه راځې دغه ته ناست چې چېرته مړی وسي بیا ته فاتحې ته ورځې دا خو ته دغه پاره چې خلک په مړي ته به فاتحې پکې مناور خانه ته ولې ناست دی شیخ انور ته وایم پارټۍ نه ته د اسلام نارې کوي دا اسلام نه ده دا څه شی ده چې د دلته موږ ناست مفتی شکور صاحب ته موږ سر پټکای موږ مشره غلط نه غږیږو دا قوم تا خپل قوم هم تر سره مروت قوم زاړي و میاسو وتا قوم د ټاون ته رواني په قرضې اخلي کرایې پاره ما سره نسته پیسې چې زه ګاډی په سبا مې 2000 موټر ته ورکړې واپس مې ولاړم هله ماخوستان به دې بیا غواړم ما څه شی دي چې زه 2000 روپۍ روزانه موټر ته ورکوم پرون مو 10000 روپۍ چنده کښلې د نن به ختلي سبا به بیا 10000 روپۍ ته پکاري خو مځکه به خرڅه کړو ګدا به کوو کچکول به خلو خو دا غیرت ته دا کیسه به سر ته رسوي